الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیت کریمه کی راجح قول داره چې منافقینو حال ذکر کړي ته جهاد د فرضیت نه وړاندې بدی ویلي چې دا ظلمونو تکلیفونه موږ لرا کول کیږي ولې موږ له د الله د طرف نه حکم نه کیږي چې جهاد وکړي چې کله جهاد فرض شو نو الله وی وستی د مرګ نه ویریږي او د خلکو نه داسې ویریږي لکه څوک چې د الله نه ویریږي یا د الله د ویرې نه زیاته ویره او وای خدای جهاد دې را باندې ولې فرض کړ ولې دې مونږ هغه نیټې ته نه رسولو. الله وی مرګ په نیټه دی که مضبوطو بنګلو کې یې مرګ به درته راځي بچ کېدی نه شي. راجح قول دا د امام رازی تفسیر کبیر کې هم دا غوره کړی چې دا آیت د منافقینو باره کې نازل شوی او دا مرجوح قول دی چې دا صحابه باره کې نازل شوی دی. دا مرجوح او کمزور قول جلال علامه سیوطی په جلالین کې ذکر کړی. ګورئ دا مرجوح ځکه دی چې د صحابه باره کې داسې نو صحابه داسې وایي ربنا لم كتبت علينا القتال. دا صحابه شان سره مناسب دي او دا صحابه شان سره مناسب دي چې یخشون الناس كخشیة الله او اشد خشیه. دا صفات صحابه سره مناسب دي. الم ترى تنغوري للذین ایکسان لرا قیل لهم چې ویل شو دوی تا کفوا ایدیکم لاس بند کئ ان قتال الکفار د قتل د کافرانو نا لما طلبو بمکه هر کله چې دوی طلب کو قتال په مکه کې طلب کو یا په مدینه کې طلب کو دا خو مکه کې طلب خو ضروری دی مدینه کې هم ابتدا کې jihad حکم نو ورسته راغی لازی الکفار لهم د وجد ضرر د کافرانو لدی لرا وهم جماعت من الصحابه دا ودل د صحابه او نوا واقیم الصلاة الله وی پیغمبر ورته ویلي ومو زو دروي واتو زکات ورکئ خلق له ضرر مرسته ویلا سن بن کئ فلما كتب عليهم القتال فرض عليهم القتال کرچ جهاد بدی پرشو اذا فريقون پسنا صاحب وټل منهم د دین يخشون يخافون الناس دخل کنوير دل الكفار د کافرانو نا ای عذابهم د کی اشاره دی تکي چی دا خوف خود زوات پورې نه متعلق کیږي عذابهم دخل کو د تکلیف نه ویری دل بالقتل كخشیت الله كخشیتهم عذاب الله عبارت بعض د مضاف سره دی هم رويست اشاره دی ته چې خشیت مصدر مضاف فاعل ته او الله مفعول دی په خشیت خود ذات نه کنا وصف نه نو عذاب ور سره ذکر وي او شد خشیه یا سخت په د جهته د ویرینا
د الله د ویرې نم سخت ویره د خلکو نه لري من خشیتهم له د خشیت د خلکو نه له د لره ونسب دا شد علی الحال دی او جواب فلما كتب عليهم القتال د دې جواب څه شو و جواب د لما دل علی اذا و ما بعد اذا خود مفاجات ته پاره د اذا او دغه مدخول د دلالت په جواب دلاو کوي لما کوي فلما كتب عليهم القتال فاجأتهم الخشيه ناصافی دوی ته ویره راغلا دا فاجأتهم الخشيه د سنه معلومیږي د اذا فريق منهن اذا مفاجاتی دا کړه نو اذا مفاجاتی په جواب د لما باندې دال وقالوا جزعا من الموت او د مرګ د ویرې نه دوی وای ربنا یا رب زمنګ لما كتبت علينا القتال تاول پرس کپ منګ جنگ لولا هل لا خرتنا ولتا من درست کولو الى جل قريبين تینز دیتا قل لهم دیتوایا متاع الدنيا قليل د دنیا پیدا ما تمتعو به فيها چې پیدا خستل کیږي باغی سره په دې دنیا کې اول استمتاع آیا پیدا خستل په دې دنیا کې قلیل لګ دي آیل ختمی کی یا آیل راجی کی للفنا فنا کې دلتا والآخرت جنت خیر غرد لمن دا چا د پاره اتقا چې ویریږي عذاب الله به تر کی معصیتی په پر خودلو د معصیت د الله سره ولا تظلمون پتاو یاد بار سره راغله دې تنقصون نب کمول کیږي تاسو د عملونو نه پتیلا لکشانه قدر قصر النوات په اندازه د قصر د نوات پتیل څه ته وای ا د کجر په منځ کې چې کم تاری فجاهدوا اینما تکونو کم ځای چې تاسو یدرککم الموت ګری به تاسو لاره مرګ ولو کنتم اگر که تاسو په بروجن حصول فقلاګانو مسیده مرتفعه اوچتو کې فلا تخشوا القتال جنگ نمو ویریږي خوف الموت د وجه د ویره د مرګ نه وان تصبهم کورسی کې د يهوديانو ته حسنتون خحال خسب ستوي خقال وسعت فراخي بارانونه وش یقول هذه من عند الله وان تصبهم کورسی کی دیتا سیئ جدب وچ کالی و بلا مصیبتنا کما حصل لهم عند قدوم النبي صلی الله علیه وسلم کله چې نبی علیہ السلام راغی مدینه ته یقولو دی بیاوی هذه من عندك دا استاد طرف نه دی یا محمد بشو می کستاد سپیرتوب د وجه نه دی قل مواد تا كل من عند كل من الحسنه وسعر يودني خحال وبد حال من عند الله د الله د طرف د من قبل د الله د طرفا فما لهؤلاء القوم سچل ده هؤلاء القوم په دې قوم لایکا دونه چې قریبا نه دایف پهونه چې پوي شي حدیثه په خبره پویدل خو پرې د خبره پویدل ته ورنږدې نه دي الا يقاربون قریبا نه ده ان يفهموا چې پوي شي حدیثه باقي خبره یل قائلین چې کوم دي ته ورزول کیږي وما فما لهؤلاء کی ما استفهام د تعجب د پاره ده من پرت جهلهم ونفي مقاربه الفعل اشد من نفي د مقاربت د فعل اشد په خپل د نفي د فعل نه د توالای کا دنیا یفقهون کی خو نفي د فعل نه د شوی چې فقاهت ده نفي د مقاربت د فعل شوی نفي د مقاربت د فعل اشد د نفي د فعل وځي ما سابق آغا چی رسی گتا تے ایوہ الانسان انسان نمین حسنتن دنیک حق حال نخیر نپا من اللہ دا اللہ دا طرف دیاتت کراجی دا تا پزل منو دا پزل دیا دا اللہ دا طرفا وما سابق آغا چی رسی گتا تا من سیتن تکلیف بلیتن مصیبت پا من نفسک استاد زان دا طرف ندی اتت کراجی تا ستا تا تحیث ارتکب تا چی تا اختیار کرے دے ما آغا سیستوجبوها چی مستحق دے مستحق کی گیا آغا من الذنوبی د گناہونو ناستا د گناہونو د وجه نه دی دلته په دې آیت باندې اعتراض دی هغه دا چې مخکې آیت کې خو تیر څه قل کل من عند الله خو بد ټول د الله د طرفه دی دلته وي خد الله د طرفه دی او بد ستاسو د طرفه دی دا بظاهر تعارض راغی کړه پوښتنه جواب دار چې التوي قل کل من عند الله حقیقتا خو ټول د الله د طرفه دی او دلته چې وي خد الله د طرفه دی عمل ته پکې دخل نشتا او بد چې کوم دې ستاده طرف دی معنا سبب استا بد عملی ده دلته تسبب نسبت سبب ته شوی دی چې ستاده طرف دی نه نسبت سبب دی پوښي په مطلب ورسلنا کمنګلې ګلې ته یا محمد علی الناس خلق لرا رسول
دا رسول حال موقده دی یعنی نه جدا کیږي د کعب د مخاطب نه چې نبی علیہ السلام او کفا بالله شهیدا کافی دی الله گواه علی رسالت کستا په پیغمبرای من یطیع الرسول سوک چې د الله تابعدار رسول تابعداري کی فقط اطاع الله په تقی سره داسې د لکه د الله تابعداري چوکي ومن لا سوک تولا چې مخ وګرځي په مارسلنا کمن نه لګل ته علیم پغیبانیا پیزانی گاوان تولا اعرض اعراض کین تاتی د الله د طاعت نه پرای هم من نه کبه د تا غم جن کی په مارسلنا کلم حفیظه تمن نه لګل په دی باندې حفیظ حافظ له اعمالم چې نگرانی د دې د عملونو نگران نه بل نذیر بلکې نذیر ویرون کې ویلینا امرهم او من تراجی کارونه د دوی په نجازی من به جزا ورکو دي ته هاذا قبل الامر بالقتال دا امر بالقتال نمخ کې دي ويقولون ويدا منافقان اذا جاءوك چکلتا تراش تا امرنا تا زمن خبره منل دي زمن کار خبره منل دي تا خبر د مبتدای موضوع په د مبتدای ورته وي ته امرنا تا پیدا برزو خرجو چکلو زی من عندك استاد طرفا بیت طائفن د شپې جوړي یو ډله منهم د دینا او سوال د چې طائفه فاعل د بیت ده او پهله ورته مذکر راوړی د مؤنث کړي نه ده جوابدار چې طائفه په معنا د فریق سره نو بیت پهله ورته ځکه مذکر د شپې څخه جوړي ایت تبیید کوي بدغام طائفه تا پتوا کدا بیت طائفتن ترکم جائز ہے بیتا طائفتو اے ازمرت خیر اللذی پٹ جوڑی خیر حقا داغی خبرونه تقول چتا تے وی پی حضوری کستا پا حضور کی من التاعت عیسیانکا غیر اللذی تقول چیه دے عیسیانکا ستانا پرمانی دا تا مزدار دا غیر اللذی تقول واللہ یکتبو اللہ لکی ما سیبیتون چکم دیدش بی جوڑی کمی خبری لکی اللہ لکی نا یامر بکتبی لیکلو باندې امر کوي نسبت مجازن دی پی صحائفیم ذی عمل نامو کې رجاز والی چې جزا ورکړي شي د باغی باندې پارزانو معراج وکړ دوینه په صفه په مخاړول سره توکل علی الله استقبی پر وسو کپ الله په نو کافی کدا الله ستاره پر کافی دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله کارساز مفوضن الی چې کارونه سپارل شي دي دتا افلا یتدبرون یتاملون دی سوچ نه کوي القرآن په قرآن کې او ما په سکی پی چې په دې قرآن کې من المعانی البدیع ناشنا خبرې دي ولو کان من عند غیر الله کچری دا کتاب دا قرآن د غیر الله د طرف ویل وجدو خامخا بدی بیا متوي پی په دې کې اختلافن کثیر ډېر اختلاف تناقض ایمانی په معناګانو کې به تناقض وي وتباین به په نظم کې یو ځای کې به یو ځان خبره بل ځای کې بل ځان وإذا جاءهم چکل راشی تا چکل راشی دویتا امرون یو خبران سراین نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سری د اغا ډلو د نبی علیہ السلام نه چې جهاد لري لګلی مما حاصل لهم هغه چې حاصل شوی دی من الامن امن بالنصر په مدد سره والخوف بالهزیمت پلان کیږي کې داسې هغه ډلې وکړه د مجاهدینو دا من خبره یا د شکست خبره دوی سکی ازاو بی دوی خورول کوي په فشوه خوري او داسې چلو شو دا خورول کوي دا ناظر سے پی جماعت پہ او جماعت کی من المنافقین و ضعفاء المؤمنین د کمزور مومنان کان یفعلون ذالک فتضعف قلوب المؤمنین کمزوری کول به زړونه د مؤمنانو و يتعذ نبی علیہ السلام ته به ضرر رسو ولو ردوه نو خبره چې کومه کې نقصان نو هغه چې دا نقصان خبره خوري یو بل تر صحیح خبرې کنه دا څه چل شوی اوس هم طالبانو کې اکثره دا چلی اکثره طالب ملایانو کې دا چل دی طالبانو دا سکاله یو ځای کې شوال میاش کې زموږ د مدرسې نه مشرو شوی او یو ځای کې سملایان راغون سیو موږ د چا روټي کړو دم پکيو او یو مولا او یو مدرسې نه راوته دی بلې مدرسې ته تللې دی خو داسې خوشاله او بس هغه مدرسه ختمه شو طالبان بالکل نه دی ورغلي ازاو دام په دې ازاو کې راځي دا خورولې کول کړه خوشاله او نو ما ته په خوشاله مته په خوشاله چې هغه مدرسې ته طالبان ورنه لو خرا ختم شو د دین یو مرکز ختم شو نو ته په دې باندې خوشالي ده د مؤمن په دې خوشالي کې چې د دین یو مرکز ختم شي دا مؤمنی نو د دین مرکز لای چې دا مولا پکې او چې دا مولا ته وشړل شي نه بیا د دین مرکز نه زمنګ دا ایمان دی ګورې د طالب هم دا ایمان دی او د مولا هم دا ایمان دی کنه دی قسم دی چې دا قشان چل دی چې کومه مدرسه کې مولا یې هغه د دین مرکزي او دا اصل چل دی او دا چې لاړه دي ځان ور نه خرابي او حال دا چې دروغ ویلي
هغه قدیمی د دین مرکز دی خدای بیا آباد ساتي او خټ مطلب دار چې هغه نه خرابېږي هغه دیوالونه تم طالبان ورځي مليان دې پکې نه دیوالونه له طالبان ورځي تاسو به پوښتنه نو بیا داسې ازاو بیا خورول کوي داسې خوشحالي کوي کنه لکه ته وای چې مندر خراب شو یا ګرجه خراب شو مدرسې په خرابېدو داس یا امام دی جماعت نه لاړ شي خلکو لوي چې څوک خطرداران هغه ته وي ګور مانځله بنور ځي دا خکې کبد کوي دا د دین سره دښمنی کوي د دین سره قسم دی ګوري او بیا چې خلکو چې دې تلاړ شي خلکو کې اتفاقی ډېر خوشاله او چې نه خپای او چې به اتفاقی پکې څه خوشاله ګور ما درته نه ویل چې زنه مدا کار نه چلیږي او دا جمعات بوران شي او چوران شي نو ډېر خوشاله چې ډېر خوش نه دا ګری د دین په یو مرکز خوشحالي ده او د شاعر الله توهین دی او د شاعر الله باندې دغه کېدل دي نه دا سوچ ختمول پکار دي د ځان زه یو مدرسه کې مو بیا تر وته قسم دې ارمانځه کې به مې هغه مدرسې ته دعاګانې کولې او قسم دې چې اوسې هم ورته کوم چې خدای دې هغه مدرسه او ټولې مدرسې آبادي ولري ځکه د محتمم سره اختلاف هم کېدی شي د ناظم سره هم اختلاف کېدی شي که نشي کېدی شي او د مدرسې سره اختلاف کول کفر دی قسم دې چې د جماعت سره اختلاف کول کفر دی ذالک ومن لم يعظم شاعر الله فإنها تقوى القلوب تا شاعر الله توهین خو موږ تاسو وایي کنه چې دا ښه کار دی که بد دی د مدرسې سره دښمني دا خو د مؤمن کار نه دی د مدرسې سره به دښمني نه کوو او طالبان هم داسې چې د مدرسې نه لاړ شي بلې مدرسې ته نو وایي هغه کې څه سبق و هغه څه شی ده لکه ټیزه نه ده دومره کلونه دي پکې څله تېرول چې سبق پکې نه داسې که نه اکثر طالبان یې دروازې نه لاړ شي بلې مدرسې کې بلې سختي لاړ شي که او بیا د سابقه مدرسې دغه کې هلته څه شی و هلته خو هېڅ هم نه و داسې مه کوئ دا سوچ بدل کړئ بس د شاعر الله او د مدرسې او د جماعت او د دین د مرکز سره محبت ساتل د الله د رضا دپاره او که موږ پکې یو که پکې نه یو دعاګانې به هم ورته کوو تعلق به هم ورسره ساتو د آبادۍ کوشش به هم کوو خبرې به یې نه خورو چې مطلب تخریب دپاره دا د منافق کار دی ګورئ زمونږ ملیان او طالبان دا شی کوي ګورې ټولو کې دي دا مرض مې ته ځکه ښکاره کړه چې دې ته تاسې متوجه یې چې چېرته درنه داسې ونه شي او چې کله هم داسې ملا ولیده چې د مدرسې نه لاړ او د مدرسې پسې خبرې کولې تاسې پوه شئ چې دا منافق دی د عبدالله ابن ابی ابن سلول د جماعت سړی دی صحیح قسم دی یقین سره وساتي عملي منافق ګورې عزاو به دوی خورول کوي په هغې دا نازل شي په یو جماعت د منافقینو یو ضعفاو د مؤمنینو دوی به دا کار کوو نو کمزوري کول به زړونه د مؤمنانو او ضرر به رسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه ته به تکلیف رسو تاسې پې پوه شئ که پې نه شئ ولو ردوه دا ملایان دا مدرسې کامیابي دی ته وایي چې ډېر طالبانې پکې دا د مدرسې کامیابي ده څه چې ډېر دي پکې شاید ګل قادر صاحب دوه د سړي بچي ښه دي که څلوېښت که من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة ګوره د یو چې سم سړی ګوري سم سړي بچی او سم د سبق والی بلوچستان ملی صاحب یو قسم دی د څلو نه ښه نه دی ښه دی دی که نه په سلو په سو کې روسي اعتباریه درته بالښتونه درته ناست دي سردار حسین هم راته ناست دی پرون نه و په ده څه کهي که نه وجود او عدم علی سویه دی پرون نه هم دا سبق ویل کېده که نه ویل کېده وویل شو که ونه ویل چا لکه منصوره هو که نه دی نه و نو په ده څه نه یو طالب دی خو چې سم سړی یو سم دغه وکړي زه خو قسم که دی باندې خوشحالېږم چې ډېر دی راته ناست زه کامیابي دی ته وایم چې د دین کار پکې وشي ګوري ولو ردوه کچره دا خبر واپس کړي ویل رسول تا ویل الامر منهم خاوندانو د فیصلې ته د دینه ای زویر رای خاوندانو د رای ته دا کابر صحابهونه یو لو سکتو کدوی خاموش شي ونه دا غینا حتی یخبرو بی چې خبرداري ورکړي وي به په دې سره خبرداري نبی علیہ السلام ته اصحاب او مشران ته ورکړي چې د قصه مونږ اورېدلې د تاسو سوای دی بارک نه غي به تجویز جوړ کړي او تجویز مطابق به بیا خورا کړي به چې خلکو ذهنونه نبی مشوش شي لعلمه
نو پوشوی بویدا هل هو مما ينبغي ان يساولا چې دا د هغه قبلینا چې مناسبه ده چې خوره دي شي او لا یا نه ده خامخا پوشوی بوی پوی کړي بوی هغه کسان یستنبتونو یتتبعونو چې لټون کوي د دې خبرو وتلبونه او طلب کوي علم هو علم داغي وهم المزيون هغه فرعون کی منهم د دینا نو دی په پوښي وي د چا د طرفه په پوښي وي من الرسول و اولي الامر د پیغمبر د طرفه په پوښي وي او اولي الامر د مشرانو د طرفه په پوښي وي ولولا فضل الله علیکم کذا الله فضل نو پتا سب الاسلام و رحمت رحمت د الله نو تاسو ته بالقران په قران سره فضل نه اسلام مراد رحمت نه قران مراد ده کہ اسلام او قران نه لتباتم شیطان خامخا به تاسو ته بيداری د شیطان کړي وا پیما پاس کی یا مرکم بي چا مر کوي تاسو ته باغی سره د فواحشنا الا قليلا مگر لګ فقاتل یا محمد فی سبیل الله د الله لار کی لا تکلف تم نه مکلف الا نفسک مگر پزان ستا پلا تحتم تمخه پکې کې به تخلف هم پرسته کول د ورسته کېدل د دې ان کتان په دې مخه پکې کې چې دې تا نه رسته چې پروا مکوا بس پزان مکلف خپل جدوجہد کوونو چې نتیجې باندې نه مکلف کړ تاسو په پوښتنه کې پېدې والمعنى دادا قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر تسر مدد وعده شوی دا وحرد المؤمنين وتیز کا مؤمنان حسهم على القتال تیز کا قتال ورغبهم فيه ورغبت ورکدی ته پدې کی اصل الله قریب د الله یکف باصل حرب الذين بن کی جنگ دای کسان کافران دی الله اسد ډیر سخت دی باسن په جنگ کې منوم د دینا واسد ډیر سخت دی تنکیل تعذيب او عذاب ورکولو کې منوم د دینا فقال صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بیدی زما دی بغزاد قسمی چې زما روح دغه په قبضه کې ده لا اخرجن زبو زما ولو وحدی اگر ک تنهایی فخرج بسبین راکبا او یا کسانو سره وته اله بدر صغراتا فکب الله والله من ک باسل کو باری جنگ د کافرانو بالقایرو به چرو به واچاو په قلوبهم ومن ابي سفيان ابو سفيان الله ابو سفيان منع کده خروج نه کما تقدم په ال عمران لکال عمران کې دا دې تیر شوی دی ومن يشفع شفاعتا هغه څوک چې سفارش کوي د خلکو په منځ کې شفاعتا حسنه ښه شفاعت چې موافقي د شرع سره او یو مسلمان رور ته پکې فائدې یکل له نصیب من الاجر وی بد د پاره حصہ من الاجر د اجرنا ښه سفارش دې چاو کو تا ته هم پکې اجر من هذا بسببها من سببیه ده ومن يشفع شفاعتا سیئات چې څوک سفارش وکي بد سفارش مخالفت له چې شرع سره مخالف یکل له کفل النصیب من الوزر د لپاره به سید وزرنا منها بسبب د حسنه سره نصیبونه ویل د شفاعت صحیح اثر کفلونه ویل دا ولې ځکه کفل برابر جبدلی ته وي او نصیب کې کله زیادت می کنه چا سفارش ته وکړو او دا کار چاو کو نو کار کوون کې لچ څنګه ثواب ملاويږي نو تا ته به هم مقشان ملاويږي او یا به د دین زیات ترته ملاويږي نصیب کې زیادت نه کنه اکه پل کې دان چې ته ګناه سفارش ته وکړو او هغه ګناه وکړ نو هغه ګناګار ستم ور سره ګناګار شوی ګناه خو به زیات نه خو په مقدار مقه په مقدار به کړه ګناه کې خو زیادت خو دې چاته نه ور کوي پوښتنه کنه شي پي شفاعت حسنه صحیح ده او شفاعت صحیح اخنه ده وکان الله علی کل شیء دی الله تعالی پر چیز باندې مقیتا مقتدر په اجازه جزا ورکړي کله حد نار کسب بما عملا چې عمل کړي بس درود شریف وای اللهم صل علی محمد